يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لعلي عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن درس موجود ہے تحریک بالسیف اور سیرت کی ایک جھلک. د شاه اسماعیل رحمه الله د حج نه د واپسۍ په دوران کې کله چې په کال 1826 کې حج نه واپس شو، شاه اسماعیل شهید رحمه الله د ظلم او د جبر خلاف توره پورته کړه او په دغه جنگ کې ورسره ملګري هم شریک او دې ته ویل کېږي تحریک بالسیف، یعنی هغه تحریک چې هغه یې سر ته په تورې سره رسولی. په دغه سلسله کې د شاه صاحبو څه بعضې مخصوص او ممتاز کارونه دي چې هغه مونږه د هغې کیفیت اجمالي ذکر کوو، یعنی مختصر صرف رڼا پې اچوو. اولنی کار د شاه صاحب د کوششونو د وجې نه په خیبر پښتونخوا کې چې څومره هم خلک وو دی د سید احمد بریلي رحمه الله په لاسو باندې بیعت ته تیار کړل او د دغې علاقې چې څومره هم ممتاز او عټ علما وو هغوی سره گفت و شنید خبرې اترې د شاه صاحب کولې. دویمه خبره د هزاري په علاقه باندې د دغې امورو منتظم اعلی دا شاه صاحب یو واقع کې راځي شینکیاري چې کله جنګ و د سکو خلاف، نو شاه صاحب سره 10 یا 11 کسان خو غیر معمولی استقامت ته وجې نه د سکانو یو غټ لښکر لی شکست ورکړو. په دغه جنګ کې د شاه صاحب جوبه هغه په ګولو سره سوری سوری شو او په دغه جنګ کې دا مسواکي ګوته ولګېده. نو بعدې وخت کې به چې کله دا جنګ وشو وروستو زندګۍ کې به خپل دې ګوتې طرف ته اشاره کوله، وی دا زما انګشت شهادت دی، یعنی هغه ګوته ده چې د الله په لاره کې شهیده شوې ده، یعنی دې ته تکلیف رسېدلی دی د الله په لاره کې. دریم کار چې خیبر پښتونخوا کې د شاه صاحب په کوششونو سره د بیعت اقامت شو او شریعت په دغه علاقو کې نافذ شو او په اول ځل باندې ډیره موده پس صحیح شرعي حکومت د شاه صاحبو د وجې نه قایم شو. څلورمه غټه خبره چې د امب او د مردان او د مایار په جنګونو کې نمایا او ښکاره فتوحات الله رب العالمین شاه صاحب له ورکړل. د پېښور په بتکولو کې چې کله سید احمد بریلي رحمه الله دغه جنګ کې حصه واخیسته، نو محمد خان بارکزی د سره د گفت و شنید یعنی د خبرو اترو دپاره د صلح دپاره سید صاحبو دا شاه صاحب ولیږو چې ته لاړ شه او د سره د صلح خبرې وکړه، گفت و شنید ورسره وکړه. پنځم کار کله چې په خیبر پښتونخوا کې بعضې مفاد پرست خلک، متعصبه خلک، عنادیان خلک
شاه صاحب ته حالات دا خراب کړل او دې حالت پورې ورسېدل چې شاه صاحب خپله د خپلو ملګرو سره دغه علاقې نه هجرت. بعضې خلک دا دنیا پرست وي، مفاد پرست وي، د خپلو مفادو دپاره دین اسلام ته او د هغې ملګرتیا کوونکو خلکو ته نقصان رسوي او د نن زمانه کې هم خلک شته. نو شاه صاحب د دغه علاقې نه لاړې د خیبر پښتونخوا نه کشمیر ته. د کشمیر په سفر باندې او دا کال 1831 ته عیسوي، نن نه تقریبا 190 کال وړاندې چې کله بالاکوټ ته ورسېدل نو دغه ځای کې یو معرکه وشوه، یو جنګ وشو او په دغه جنګ کې سید احمد بریلي رحمه الله، شاه اسماعیل او دغه رنګې د هغه ممتاز ملګري، نږدې ملګري، قابل ملګري، درد لرونکي د دین او د شریعت، هغه د دشمن په مقابله کې شهیدان شول او چې قبرونه هلته کې دي. انا لله و انا الیه راجعون. د شاه اسماعیل شهید رحمه الله په سیرت باندې په ژوند باندې یو نظر مونږه اچو. د شاه صاحب ژوند ډېر ساده عاجزۍ والا، د دې په باوجود باندې داسې به ښکارېدو لکه چې یو بادشاه وي او د بادشاهۍ په تخت باندې ناست وي. په دې وجه باندې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله رب العالمین انسان ته یو تحفه وي چې غنا دا د زړه غنا ده. بعضې وخت کې به تاسو داسې سړی ووینئ چې ظاهره کې به ډېر کمزوري وي خو هغه به خپل په ژوند کې یو بادشاه وي. نو اصل مالداري دا د زړه مالداري ده، یو ظاهري مالداري وي. الله رب العالمین دې موږ ته باطني د زړه هغه مالداري نصیب کړي او دې سره سره الله دې زموږ دنیا هم فراخه کړي. الله رب العالمین والله د زړه هغه مالداري ورکړې وه. نو یو بادشاه غونده کې ژوند دی تېر. د هغه د واقعاتو نه او د سیرت نه یو څو مونږ ذکر کوو. اوله واقع د سادګۍ، کله چې د حج نه د سید احمد بریلي رحمه الله سره واپسی کې کلکتې ته راغلل نو د ایسټ انډیا کمپنۍ چې دا د برطانیې والا وه او په دغې نوم باندې راغلو او بیا یې قبضه کړې وه. د هغې یو وکیل و چې منشي امین الدین نوم، هغه راغلی بندرګاه ته سید احمد بریلي سره ملاقات وکړو. نو بیا یې تپوس وکړو چې شاه اسماعیل څه شو؟ چا ورته اشاره وکړه چې هغه د کښتۍ نه راکوزېږي. چې کله یې ورته وکتل کپړې بالکل ساده وې او بالکل څښاګند وې، ځکه چې سفر کې به ډېر زیات خدمت کوه او بندرګاه کې دا خټې هم وي. نو وایي زه دې نه یادوم، زه د شاه عبدالعزیز وراره شاه اسماعیل یادوم. خلک ورته دا هغه دی. چې کله منشي امین الدین د هغې سادګۍ ته وکتل، بې تکلفۍ ته یې وکتل، عاجزۍ ته یې وکتل، نو سترګو نه یې اوښکې روانې شوې چې دومره یو عظیم المرتبت انسان، لوی انسان، اوچت انسان چې علم یې هم په څلورو طرف واړو باندې خور دی او سادګي هم خوره کړه. دا وګوره دا د ژوند داسې دی. سید احمد بریلي رحمه الله امیر المؤمنین شاه صاحب له یو اس ورکړی و چې دا کارونه زر سرته کوي، ځکه چې دی منتظمي اعلی و. کله به چې شاه صاحب په یو کار باندې تو نو خپله به پیدل راون شو او خپل ملګري رفیق به په اس باندې څوک او څه دپاره خپله به پیدل روانو، د دې دپاره چې دا د دین کار دی او د دین په کار کې مشقت ورته حاصل شي، زیات الله وله ډېر اجر ورکړي. نو دا هغه خلکو. عمر رضی الله تعالی عنه هغه سیرت یې ژوندی کړو چې کله عمر رضی الله تعالی عنه بیت المقدس ته تو نو په اوښې یوه اوښه ورسره وه، یوه سورلۍ ورسره و، غلام ورسره. او چې کله دننه کېدو بیت المقدس ته خلک ورته په استقبال و، نو نمبر د غلام ورته ډېر ووایي چې کېنه امیر المؤمنین دا ستا نمبر دی، زما نمبر دی خو خیر دی زه خپل نمبر تا ته بخم ته کېنه. هغه ورته چې نه ستا نمبر دی خپل په نمبر باندې کېنه. دا د مسلمانانو مشران. نن خو مسلمانانو مشران په دې وجه باندې راشي چې زه به خدمت کوم، او چې کله راشي هغې بیا خپل مفاده پسې ولګي. اله العالمین دي د دغې اسلاب په منافق قدم باندې موږ له تلو توفیق راکړي. نو خپله به پیدل را روانو او خپل هغه ملګري په اس باندې کېنولي. د شاه صاحب د سید احمد بریلي رحمه الله سره
عقیدت دا ډېر مشهور دی. خلکو د دې په باره کې مختلف قسم واقعات جوړ کړي دي. هغه صحیح دي که نه دي، هغه ځان له یو بحث دی، یو جدا بحث دی. خو دلته کې موږ دا خبره کوو چې د شاه صاحب د سید احمد بریلي رحمه الله سره عقیدت کې هیڅ شبهه نشته. ډېره مینه، ډېر محبت او ډېر عقیدت یې ورسره، او د هغه سره د بیعت نه پس ژوند ډېر بدل شوی. خو دغه عقیدت هم د شاه صاحب په حقګویۍ کې رکاوټ نه جوړ شوی. مینه یې ورسره ډېره وه، عقیدت یې ورسره ډېر و، خو د دغې په باوجود باندې د حق خبره کول هغه به یې ته هم کوله، رکاوټ به نه ګرځېدو. د هغې مثال کله چې د ام کله ام دی یو علاقه ده، د هغې کله باندې د دشمن د حملې یره وه، او په دغې کله کې د سید احمد بریلي رحمه الله امیر المؤمنین د هغه بیبي وه او نورې مستوراتې وې. هغه ورته خط راولېږو چې ته داسې کار وکړه، دغه مستورات د یو محفوظ مقام ته منتقل کړه، د دې لپاره چې مسلمانانو یره نه کوي چې شاته او زنانه دي، نو په هغې باندې به یره راشي. شاه صاحب ورته وی چې دا کار، دا قدم، دا اقدام خلاف مصلحت دی، زه دا کار نه کوم. ولې؟ که چېرته د مستورات محفوظ مقام ته ولېږم، نو دا خلکو کبړه کې به یره راشي او دوی به دا فکر وکړي، سوچ به وکړي چې د دشمن حمله په سر باندې موجود ده او اوس به موږ باندې حمله وکړي. سید احمد بریلي رحمه الله هغه ورته بیا ووایي چې دا مستورات محفوظ مقام ته ولېږه. شاه صاحب ورته صفا الفاظو کې دا خبره ولیکله، که چېرته ستا په دې خبره منلو کې مسلمانانو مقاصدو ته نقصان ورسېدو، د هغوی مالونو نفسونو ته نقصان ورسېدو، د دغې خبرې جواب به د قیامت په ورځ ته ورکړي. چې کله دا خبره یې ورته وکړه، سید احمد بریلي رحمه الله ورته وایي چې پرېږده، بس چې څه تا ته ښه ښکاري هغه وکړه. یعنې دومره عقیدت یې ورسره و، د هغې په باوجود باندې بیا هم هغه حق پر وړاندې د هغه خبرې رکاوټ ونه ګرځېده. نن موږ ته یو حدیث ښکاره راشي، نن موږ ته یو سنت واضحه راشي، ښکاره راشي، نو موږ دا خبره وکړو چې یاره نه جي دا زموږ د اصولو خلاف ده، دا زموږ د امام قول نه دی، د هغه موافق نه دی، د هغه د وینا موافق نه دی، او چې کوم ځان نه خود ساخته قواعدو جوړ کړي وي دا د هغې موافق نه دی. آیا د الله د رسول خبره صلی الله علیه و آله وسلم د یو امام د قول موافق به راځي، نو موږ به یې هله منو، که نه د محمد رسول الله خبره موږ په دې وجه باندې منو. من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول الله اطاعت وکړو ګویا کې در حقیقت د الله اطاعت وکړو. الله رب العالمین خو د نبي علیه الصلاة والسلام اطاعت مقید کړی نه دی د چا په اطاعت سره، د چا په خبرې موافقت سره. نو دا د مسلمانانو یو عجیبه غونته کې خبره ده چې یوه خبره د الله د رسول راشي، نو وګوره حق خبره راغله، خو عقیدت یې د سید احمد بریلي رحمه الله سره د هغې په باوجود باندې په دې وجه باندې سلف الله رب العالمین ورله ناشنا ژوند ورکړی. مونږ تاسو له هم پکار دي احترام د ائمو، احترام د علماو، احترام د غټو مجتهدینو، هغه خپل په ځای باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم حدیث راشي، سنت راشي، قول او فعل یا تقریر راشي، نو موږ د هغې احترام سره کولو سره سره د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې طرف ته رجوع کړو، د هغه فعل او قول طرف ته رجوع کړو، نو دا زما او ستا دپاره کامیابي ده. شاه صاحب عمر دا ډېر نو، خو ورځ او شپه د دین په خدمت کې لګیا او مشقتونه به پورته کول، د دې وجې نه جسم یې ډېر زیات کمزوری شوی. د آخري دور یو واقعه ده، وی یو غر ته ختو د خپلو ملګرو رفقاو سره، نو خپل په اوږې باندې وړه توپه دې دپاره کېښوده چې دا ملګري ثابت قدمه شي او عزیمت پکې راشي. نو چې کله لږ مزل یې وکړو، نو دا خپې په رپېدو باندې شي، بدن یې ډېر زیات کمزوری شوی و، لاغر شوی و. خو د دغې حالاتو باوجود خپل تر آخري ساه پورې د دین اسلام د بلندۍ دپاره، د الله د رسول علیه الصلاة والسلام د شریعت د نافذ کولو دپاره کوشش پې کوو. یو قدم هم دا نو شاته شوی، بلکې هر وخت کې به په هر مزل به په هر یو ځای کې به شاه صاحب هغه مخکې کې وړاندې.
خیبر پختونخوا کې بعضې مواقعو کې به سو دینی خبرې یا جنگی امور یا سیاسی مسائل راغلل هغه به شاه اسماعیل رحمه الله بې تکلف هغه حل کړ. الله رب العالمین ورته فراست ورکړ. هغه مبارک یو مشهوره خبره ده، وی یو ورځ استه کریره کوله، یعنی هغه ته خوراک ورکړ. بعضې ملګرو دې تپوس وکړو د دین د امور په باره کې، نو هغه استه خوراک هم ورکړو، هغې سره سره جوابات یې هم ورکړو. الله رب العالمین ول حافظه ډېره تیزه ورکړې. سید جعفر علي نقوي رحمه الله وی یو ورځ د بالاکوټ په مقام کې ما د شاه صاحب په شاته 2 رکعاته وکړل، او په هغې 2 رکعاتو کې هغه بني اسرائیل صورت ورستو، او په داسې صورت سره په داسې کیفیت سره ما هغه پسې د امور لمونځ وکړو چې د ابتدای عمر نه والې تر آخر عمره پورې ما هغسې لمونځ چا پسې نه دی کړی، او هغه لذت ما ته نه دی حاصل شوی، او دغه لمونځ به ما ته ټول عمر هیر نه شي. نو دا د شاه شهید اسماعیل شهید رحمه الله د تحریک بالسیف شروع کولو او د هغه د ژوند نه بعضې واقعاتو د دې دپاره مونږ ذکر کړی چې مونږ د خپلو اسلافو نه عبرت واخلو، او مونږ د دغې اسلافو په نقش قدم باندې روان شو او د دین اسلام دپاره کوششونه وکړو. الله رب العالمین دې مونږ د سلف صالحینو په نقش قدم باندې تلو توفیق راکړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه